أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم پرون سباق بتو سے تیودوی انشاءاللہ وی پرون سباق خو ایدی پا بارے کے اونچے اللہ پاک دوی تو فرمائل چے غو علو لکوی دوی پا غی کے ای غو رانگ دے غو حالات پشتن کولے زون تای شاپو چگا وخی جوالا بیای علو لکڑا خو و قریب دا سے نوا وینا لگیدا دا سے نچوی دوی بی علو لکی لکا اللہ پاک خپل او فرمایل چې دوی د حالاتو نه دا نه معلومه ده چې دوی به الو لکی خو بس ویروي سور شل اشرف علي صاحب تانوي رحمت الله علیه چې تلیکلی چې سړی چې د خربوزه مربوزه غکایي چیری دې ته چې دا ټکوي چې فذبحوها وما كادوا يفعلون بیا واغه خوځای ک ترخای خدا به تاریخوله من الله رکی کړه لکه بهر کیف د نن سبق کې الله پاک دوی هغه حالات بیانوي چې کله دا کیس کړهو قتل یې وکړ بیا منال نه بیا یو په بل سره ورچوال الله پاک دوی ته هغه فرمایي و اذ او هغه ټیم د یو دونو قابل ده قتلتم نفسا چې تاسو قتل کړل یو نفس یو سړی فدارأتم فيها بیا تاسو یو په بلا ورتړن کول دای مړی په معاملې کې فدارأتم بیا مو یو په بلا ورتړن کول فيها دای مړی په معاملې کې تو چې چا مړکړه واغي وی چې پلونکای قبيله وژل هغه وی چې موږ نه دا وژل بل چا په وژلای لکه او شپې نه مړه پروت ته پاته نه لګي چې چا وژل دا او الله پاک خدا سے پټ پریشال نه والله مخرج او الله پاک خو اریستون کدا ار سرګندون کدا ما د اغشی کنتم تکتمون چکین تو سے پټوال تو زه دا خبره پټواله چې موږ به پکې پټ شو بس سړایو مړمو کا میراث به وخرو او الله پاک خو ادر په سرجوا تکړه اغا ارجوتون کده د اغه شیونه چې تو سه پټوي لکه دا یو ما ملای نکړه وته یو دا چې مړی ما ملا در په سرجوتونه دا
خبره الله پاک دسه عام وته وکړه چې الله پاک منډ کې ایتو سه خفیا شیون ارجوت هي چې کوند نور کایتو سه دا خیال وی چې وینا پټ بو ارڅ شم الله تر منډي ایر جوت وای شي الله فرمای فقلنا بموجا اویل اضربوه چې او وایو دا مړه یعنی وینه یعنی پکشیر دو به بعضها پزنه حسید دغه غومنده چې لولای کوی غوښه وینر پرې کو چا ورون لیکلا چا بل زوی لیکلا غوښه وینر روخلو لکه بس په دمنده کشیر دوی تشاباز به بدای ول وی یغه سه وشل بس دایر چک شال ول یو ویل چې زه خپل ویارو وجلای او الله پاک تو فرمایل کذالک یحیی الله دغه رنګ جمدی کوي الله پاک الموتى مړی داسه به جمدی کوي مړی نن تو سه تدا ګرون لیداش لای دوی خدا خیال ولکه خاص عام کفار لکه بیا دوی ها يهود نصارا ها وستغه سدي او غیټم کې به مذهب خو دوی تقریبا داسې وچوا چې اوس هم کڅو کې دوی په علاقو کې وګرځي دا دالته چې ته یونی مینده شي دا غریبونه دین نه خبر چې الله پاک څه شیو د الله رسول اسه برای نام د یی چې موږ مثال عیسایون یو یا يهودیون یو یا موسی علیه السلام یک دو کچې ته پکې داسې او بس نور غنه خبر نه دي خپل مذهب نه الله پاک جل وعلا شانه تو فرمایل دوی خدا خیال و چې بیا مړی جمع دي کېدن د څه د وړه خبره نه دو چې سړای مټ شال دمره بیموري یا دمره تکلیف په تیر کار مټ شال ټیم په تیر شال او یکدم یې خبرونه او وتال د بیا جمع د کیږي د څه بل کیسه وي دا ډیره مشکله ده عقل نه خوري الله پاک ته چې اوس هم ولې د پسترګو کنه داسې به بیا جمع دي کوي كذلك يحيي الله الموتى دس برجم دي کوي الله پاک مړي ويريكم آياته ووسپد موقع دیر شهیتو ستا الله پاک خپل قدرتونه خپل نشانه لعلكم تعقلون شاید چې تاسو عقل نه چارو خلو چې علي ته مش په مخ کې جمدا کړه دا خو مش په مخ کې جمدا کړ دا خو مولي د لا پسترګو سړی چې چا وژل هغه ولي او ال سیخ بیا مرشل دا خو الله پاک چې اوس خو په سمج کې خبره روشي کم اس کم کړه بیا په دې منده باس نوا ایم چې مړی اول چې زپلون کوی وژلایم ان بعد هه دوی و چې مشتی ته وژل مشتی ته وژل بیا منکر شل الله پاک ته چې کمال خبره دو ثم قصد قلوبکم ای دینه بعد چې مړر چک شال ولی ویا اینه بعد هی تو سه پزړو کې نرمي رانو یو سړی منده دومره غټ غوا جوړ شي هغه بیا وحی او سړی انکار کوي خو اوس خو کیسه بدلې دي ماشاءالله اکل کلا هغه مده سلطانی غوا موجود یو غوي ته چې روشه چې فوټو یې د توشه د څه شي وي توکسا د تای قبل سوکتی او چې یار جی کړی او بیا یې ست خو منی کم اس کم اوس خو سړی چک شال ویل چې چا ویل اینه بعد تو زړه ساخل یا خو اوس نه منو ثم قصد قلوبكم دا لکه یو تفسیر لیکلی چې وچه دوی ته ویل دغه ویروته او یا مثال دا معنا یا مزید ورته چې عام خلق ته الله پاک ویل او چې دینه بعد بیا تو سي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبرین انکار کوي نمر خبره در پسې وشایل دمر حالات دې ته ویل قران پاک روغل قران پاک کې تاسو د مشیرونو حالات ویل ا کیسه دې تطیر کړی بیا یې خو نه منو ثم قصد قلوبکم ان بعدها سخت شل زړونه دې تاسو من بعد ذالک بعد دینه بعد مزړونه سخت شل او سخت وله څه خو گزارې ولای تاسو ول خو په کونی نه ورا پلشل موږ په خپل پښتو کې کله چې په دې کونی زړه دی الله پاک تو فرمایل چې لکه د تاسو زړه خو کونی غوند شل صفه فهي كالحجاره به خو د تاسو زړه داسې شل لکه کونی او اشد قسوه یا په دانه سختی کونه خو یو نیم چیتا څه گزارې ولای می خلق شوشتا غاله وینه جوړی کی خندق وینه جوړی کی تو څه ول نه هو دغه تراش مراش به نه پکې وشي چې غاله وینه جوړی دا خو په غینه سخته او په کونیو کې الله پاک دوه درې قسمونه وي تشایلی دي اون چې زنه کونی و ان من الحجاره او یقینا زنه په د کونیو کې داسې دي لما يتفجر
چې هغونه چې بهیږي منه د هغې کونیو نه الانهار ویلې موسی علیه السلام خو کوڼه و که نه چې په ټنډه به ووایي هغه د چشمې وي نه بهېدلی یا مثال دا د اوس غچې وځي د اوبه یې چېته نرسي خو دا خو داسې زویونه دي چې کونې نه د موږ خپل غره ته لوړ شه په دې کې د کونې اوبه پسې څا چې ته خو خاټې ماټې ولګې نشته دي چې سړی وایي چې خاټو نروځي بل ځو کې وره لوړ شه پوسه انډه اوبه پله لوړ شه په تاړو کې اوبه روځي چېته نروځي وایي دغه کونې نه وځي الله پاک وینا وبوسي په څه طریقې سره او یا که بیا څوک چاته خدای پاک تعلیم ورکړی دی مثال دی دنیوي تعلیم چا کړی هغه کونیو حالات معلوموای شي چې کونه څرنګه شایده په کونی کې تقریبا لکه سل ایسے چې کونه یې په هغې کې 5 حصے دوی اوبه بولی په کونی کې ساینسدانون اوس ساینسدانون تجربات یې پکړي چې 5 حصے په کونی کې لکه اوبه شته ده یعنی 5% په کونی کې اوبه دي هغه الله فرمایي چې زنه کونی داسې دي چې روغې ویلې وي نه بهیږي و ان منها او یقینا زنه په دا کونیو کې داسې دي لما یشقق کچرې هغه نیم شي فیخرج منه الماء بیا د هغې نه اوبه روزي لکه کونه چې سخت کونه ووایي 5% اوبه دي پکې هغه په خپل هغه سره وینه ووځي اوبه به وینه روڅه کېږي لوند به وي داسې به وي خو 5% خو به تش لمدوله یي که نه لکه او دغه لمدوله خو دا موږ یعنې د موږ زمیندورې تجربې کړه ده یعنې اوس چې د کوم خلک ګالې متعي هغو نه ته پوښتنه وکړې ته چې تاسې چې کله دا ډریل پکې ووایو ډاس پکې وکړو د ټول کونی وچ وي هغو نه اوس پوښتنه وکړې یا به دې چې وچ چې تی زه نه داسې لمدې ګالې پکې روزي ته به یې خو هغه 5% اوبه خو داسې نه چې بیا څه کېږي که نه هغې نه چې کله نیم شي پته ولګي چې وایي د خو لونده د ده توبه یې کیمه نه راغلی الله فرمایي چې زنه کونی تاسې زړونه خو په دا نوې راپله شل او زنه کونی داسې دي و ان منها او یقینا زنه په د کونیو کې داسې دي لما یهبطو چې هغه هر پرېوځي پوسه نه لوندې تر پرېوځي من خشیت الله د الله د ډوره کونی کې به څه احساس وي د الله د ډوره به روچېږي او تاسې زړونه خو دې منده نشل نرم چې ومو لیدله چې سړی چک شال وژغېدل خپل قتل یې وشل بیا نشلو سړي څه شه به تاسې څه شي نه به عبرت حاصلوئ لکه الله پاک جل وعلا او دا خو اوس تجربې مثال موږ دپاره خو کوڼه ما موږ مثال کوڼي شکر دی چې د اوس ساینسدانونو نه پوښتنه وکړي ته ووایي چې کوڼیو کې دغه احساس په زنو کې شته ده خو په بوټیو کې خو موږ تاسې لیدله که نه تاسې به داسې بوټي ماشاءالله زین چې ډېرو به لیدلي وي د ګلونو کې یو قسم ګلونه دي چې ګوتې ورسي ګل سره ټول شي بالکل په هغې ساعت سره ټول شي او چې بیا ته ګوتې وینهالې کې داسې لږ کې بعد ته کسه بیا کولاو شي دا په بوټیو کې دا احساس خو موږ لیدله ده بیا چې دا موږ نه ده پکې لیدله چاته خدا پاک دې انجینیرینګ والا تعلیم ورکړی ده لکه موږ یو ملګری ده لکه زه د یوه نیمه خبره که کوم لکه مثال دا ارویدو خبره نه بلکې داسې وچه لکه یې لیدو موږ یو ملګری ده انجینیر ده د کونیو انجینیر ده لکه حافظ ده لکه د موږ ملګري که پیژني زه نه به پیژني مفتي معین الدین زوم هدا ویارای حقیقی کنه لکه ماشاءالله اوس دې هغه سرکوري نوکري پرېښلې ده اوس یې وچه د کونیو کارخانه جوړه کړې په پېښور کې لکه یو ورور یې ډاکټر ده لکه کله کله هسې موږ سره مجلس غریب په ټلیفون لکه لیا دغسې ولی سره لکه څوک سره لیا نه دي لکه هغې بیا کله کله موږ ملکوت وشي لکه هغه د کونیو ځنه حالات بیانوي به ته یې چې دا ژمدي دي د کوني که ژمدي دي خدای پاک جل وعلا شانه چې اول نه ویلي چې زنه کونی د الله د ډوره پرېوځي او کیدای شي چې دا ډانګې منګې کېږي دا الله یې ډوره پرېوځي که نه دا کیدای شي که نه ځکه چې موږ چې دا ډانګې لیدلي دي دا په دې ټایم کې نه دمکې وې نه چا ډریلونه پکې ویل نه زلزله شوې وچته کې به غره و چې اوس به د وطن ړانګ شل دا منګورونه څمڅرې به پکې مړه نه دی موږ غار اوس یې موږ ړانګه بولو که نه دا کونی نه مخ دا وچته نه کې ډنګ شوه بغیر کیدای شي الله پاک جل وعلا شانه څه داسې تجلیات یا څه انوراتو د ډوره رڼنګ شوی او داسې کېږي خدای پاک کوای شي نو الله پاک دو خلکو ته یې چې تاسې زړونه خو په دا کونیو نه وې راپله دي
او بیا دا خیال ما کوي چې الله پاک دې نه خبر نه ده وما الله بغافل او نه ده الله پاک بے خبره غافل منا ای الله پاک دې پورا بے خبره منا نه ده الله پاک بے خبره عما تعملون دې توسه د اعمالونه چې سره دې بیا هم توسه انکارونه کوي او نمره خطو پتو ژغېږو او ایمان هنرو الله پاک دې نه خبر ده یعنی مطلب دا ده چې بیا به سازو هدر کوي پرېږدي مو نه لکه موږ خپله د خپله پښتو کې چاته یو چې ځای در پسې شمېرم وینه دی یعنی چې ویسور شه بیا به سره کسو چې ویسور شه بیا به سره او الله پاک خو ویسورونه تخپل یو ټیم یشه د پغې کې بټول ویسوريږي الله پاک مو د ویسورتي نه وسوتی لکه دینه بعد آیت کې الله پاک جل وعلا شانه مسلمانو ته یو تنبیه ورکړي مسلمانو ته لکه خامخا مسلمان وسه پورې شکر دی لګیا دي نن زمانه کې تو سه کسو لکدا تبلیغ مهنت په نومه مده څو لکونه بلکې څومره خلک مهنت کوي لګیا دي په لکونو خلک ګرځي د مده چې دنیا خلق انسانون د اور نه بچ شي اخرت کې جنت ولا جوړ شي په دې مده لګیا دي هغه ټیم کې خو دا خو نن 1400 کوله بعد د جذبات د مسلمانانو چې دینه مخکې جذبه به څنګه و دینه مخکې جذبه به څنګه و اوس خو مثال هغه کولونه وغیرہ هغه څلورو میاشتو ته او چیلو ته او دا وغیرہ ترکوز دي هغه ټیم کې خو صحابه کرام خپل بیان داده خپل بیان چې موږ جمدیو خو شزو مې کونډه غونډه وخت تیروا موږ د بال بچ پلرونه وو خو د یتیمونو غونډه وو ځکه چې 27 سال چې یو ورکی ابا نه لیدا بابدا خدا خو یتیم بولاګل چې موږ بال بچو د یتیمونو غوندي نو هغه خلکو هم مهنت پر کول خورای کول شپې به خوستای کول الله پاک ته ایریږي به په دوی پر خورای کول الله پاک مسلمانانو ته ویل چې تو سه خوري پر کوی بعد نه دو اجر به تملويږي خو افتطمعون آیا یا خو اوس خو تو سه تعمل روي ان يؤمنوا لكم چې دا خلک به تو سه کیسه ومني مسلمان بشي نو دا اوس خو یا تو سه په دې تامه کې وقد كان فريق منهم او یقینا شتاد په دوی کې یو ډاله شتاد یو ډاله په دوی کې يسمعون كلام الله چې اغا وروي کلام د الله پاک د الله کلام وروي ثم يحرفونه بیا اغا کلام بدلئی منای بدلئی لیکل بدلئی من بعد ما عقلوه بعد دینا چې دوی په دې پوي هشي په سمجھ کې خبره پریوزي د الله د کلام اینه بعد بداله کی دوی په کتابه کې لیکلی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څنی مبارک به پوسه نشیدي اخیری سر به ګړګوتی وي د څنیو او سترګې مبارک به قدرتی توري وي غنم رنگ وي داسې وجود کد وي دوی سره د چې پیغمبر علیه السلام یې ولیدل چې بالکل د موږ د کتابه مطابق ده این بعد د خپل زون د خپل شکر نو بچاو د پره بغي کې ولی کل چشنه سترګي بي ټیټ قد بي بالکل سیده تڼي بي ګورګوتی بنئ دا خبره دوی خپل ورګاډ کړي د رجم مسله وا ادوی بدل کړه لکه دا څه خبره سره دي چې په دې دوی پوښل چې دا ای الله کتاب دا او صحیح پیغمبر دا ای باوجود یې بدل کړي الله فرمای وهم يعلمون دوی په خپل غلطۍ پېږي ها پیدل ها چې موږ غلطي کوو بیا یې کوله بیا یا تو ستامه ونلرو چې دا به سړی شي دا سړی کېدو ولا توړه دي دا البته لکه کله داسې خبره بات کوي وزوي کې چې ته مسلمانو ته کړی دو الله پاک چې په مسلمانو اټم نه روغل چې دوی زړونه نرم شي دمره کیسه دمره حالات روغل یا خو دوی زړونه نرمیږي نه نور به په څه شي نرمیږي لکه ابو روشی بات کې ان شاء الله الله فرمای و اذا لقل الذين او بل دا چې په دوی کې دا یو عادت ته دوی يهودو کې خاص کر زنو خلکو منافقت پکې کول و اذا او کلب لقل الذين چې ملاو شل دوی د اغه خلکو سره امنو چې کوم مسلمان وو ایمان یې وروړو قالو بیا دوی وتویل آمنا موږ هم مسلمان یو ایمان مروړه ده واذا خلا بعض واذا خلا او کلب چې بیل شل بعضهم الى بعض زنا د دوی د زنو پلا اسکټ بسر خپل کې شل قالو بیا بو اغه زنو وتویل زکه چې دوی بچال ته روغل کنه مسلمانو ته
نو مسلمان هو داسې په پیدل خو چې سرکوزي او ساسې وجته نه کوي نو سې شبې چې ته نه کتل کنه زه هم د خدای پیدل بیا به ورته وویل چې موږ دې وجې نه راغلي یو چې موږ په کتابه کې څپه لیکلي دي چې دا پیغمبر برځي تو سې برای کې لیکلي چې داسې تکړه ملګري به وي او دا ټولې نقشې پکې شته دي ځکه موږ دې خبرې لوستي یو بیا به چې دوی واپس لوړل هغه نورو سره به میلاو شل هغه به وایي چې بیا تو سې ریز خو مثال تېره کړه تو سې خو هغه بیا څرنګه دې ته کتل وایي چې سړی بیا موږ داسې ورته وویل داسې ورته چې قرآن ته لیونی وایي چې داسې دې ورته ویل چې تو داسې ورته وویل چې موږ په کتابه کې دي خو دا خلک خو به ثبوته الله پاک په مخ کې ښه دی ته یې که نه چې موږ په مخ کې منلي وو چې موږ کتابه کې دي بیا یې نه منه بیا خو تو سې ځون ته په خپله ګرونه کړه ویر مو ځون ته وکتل الله فرمای چې قالو اغه نورو بو بیا وتاول اتحدثونهم آیا تاسو هغه ته خبرې شوي بما خبر فتح الله علیکم چې هغه کولاو شیل دی الله پاک تاسو ته شیل خبرې دوی ته شوي بیا خو به ثبوت دا ویر وینه جوړ شي لیحاجوکم به چې دا خلک به بیا الټا دلیلونه پیش کوي په دغه خبرو په توسه منده عند ربکم مقتد رب دې په نيز دې رب دې توسه چې الله پاک هغه په مخ کې بیا توسه منده دغه حجت پیش کوي چې دای مو په مخ کې ویلو چې موږ کې توبه کښتا اوس موږ رنګړی دی بل په کې لیکلي توسه ته چې نه غاښه اشتا خو ځون تم په خپل ویر وکتل افلا تعقلون دمر نه پېژو زون ته په خپل کړه کې لکوي هغه خپل مرګریو ته به ویل الله پاک فرمایي چې دوی دمر خیلا دي اولا يعلمون ایا دوی په دا نه پېژي ان الله چې یقینا الله پاک يعلم اخو ډیر اخو شپېږي ما په هغه خبرو یو سرونه چې دوی پټي و ما او په هغه يعلنون چې دوی جوتي الله ته خو پاته دوکنه الله پاک خو وینه خبر ده او دوی یې کاغه نه در نه خبر و من کې هلکه شکر دی خدا پاک مشته ایمان ورکړه ټول وای چې الحمدلله چې ایمان نه وسره هغه چې وکسه دی خلګون موږ کتلې لکه موږ په ملک کې پوتیو یعنی زنه ټیم کې چې دوی لیبي کوي به وته چې وزدا موږ مسلمان ور کې دوی نه په لیبو کې وشي ور دي لکه اوس شت تکړه سړی لکه موږ په فرانس کې وځوي ته لورو لکه نه په لندن کې دا دوی اسه اکسفورد خو دوی یونیورسيټي دی امریکا کې دوی په لندن کې لندن نه بزور نډر لره مزال دا وته ګاډي وره دوی نه مدري غنټه بس چې 80 کیلومتر سپیډ کې چینو دوی نه مدري غنټه یو طرف نه لګي درې نه غنټه یو طرف نه لګي لکه ولته دوی یونیورسيټي دوی سره لګار دا پوی کې بیا دوی دا زنور وسور کړی دی هغه مده د جلایر تر خولې دو او انګریزای کې دوی سفاری پارک وتی یعنی کل جانور بیا هغه مده لکه روډونه پکې جوړ دي بیا هغه مده دوی لکه هغه سره هغه یونیورسيټي دو ولته کې چې موږ لوړو او الموز ټیم روغ الموز په هغه کې په پارک کې لوړو غزه کې موږ چې المنځو کې مشته په تعالی پیدا چې کوبلا چي ته اول خو دوی مشته په دانه پیدل چې موږ ویتای چې غچی ته دو کعبه موږ المنځ کو لکه کوبلا وغه هغه چې واتس کعبه په دابو چې بیا په څه طریقې سره پوي کړ موږ ویتای چې مکه و چې مکه دوره دو ولته هغه طرف نه چې دار داسې داری کنه لکه دوره به مخ کای المنځ مو چې موږ څنګه المنځ وکړو ریمولونه وغیرہ موزونو ته ویډ کړ او د سینما موږ المنځ وکړو موږ دمره یا نه وینا لور لکه دا چې بیٹا دوی روغلای موږ سجدي زوینه کتل چې دلته به څه شي مو ستر سړی لکه هوټل نرچک لگا کیفیټیریا نو ته چای مای ستر سړی وړ کی نه لگا ستر سړی چک لگا ولته کې زوینه کندرل چې دا به دوی ته څه شي مو دا خلا وکسو غریبون په دانه پیږي چې دا یعنی دوی د عرش نه موږ خبرې دوی دین نه خبر چې سجده څه شي نمبر خلا کوم دا لکه حقیقت کې خلا دي خو الله پاک جل وعلا شنو ته چې اوس دوی ته نه چا په شی ولته خبره وکي الله پاک لوی دوی په تورات کې نه دی ویلي دوی په دانه پیږي چې الله پاک ته پټ رمن ټول یو تری دي هغه په تیارونو خو الله پاک ته څه هغه نشته لکه خدا پاک جل وعلا شنو من کې لکه د ایمان د وجنه شکر دی موږ د مسلمانانو سینو ته حیا نه وته دو سمجھ بوج نه وته دا لکه
او چې ایمان یو کلمه نشته د خو سم مجبور لکه حیا وغیرہ دا شوینه خو موږ دا خبره وکړی ځین تاسو برویدلې هي لکه ولته کې غرمه ډیر کم وی کنه سخت وړي کې هو لکه غرمه چې غرمه بر وخت یعنی یو سړای نه دوانا درینا شلنا لاسنا 50 نه 100 نه په دونه ډیر خلک خو پارک تک نه پکې خلک نو دومره خلق به موجود خو چې غرمه به څرنګه خطال یو 15 پیجو منټو ته تکړه به وامن چې جمعه و بسله لان لغړ شزه خو نرخ موږ لکه موږ به ټول خو سړی خو سترګو کې حیو لکه موږ به ټول دا سیکشن وستلو ځکه چې چاته به وکسه لغړ نرینا بیا شزینا نر به چې اوس جمعه به وایستل لان لغړو او پښې به وجدې کړې اوسه و به خیرله غرمه ته به داسې څملوستل بیا به څنګه ته وړال بیا به د بل څنګه بیا به په څټ وي ته څملوستل بیا به پښې ته و خیرله چې مغیا چې څه کوي چې دا موږ سن بات کوو په غرمه لمبیږي چې قرآن مو دا ویر دا په دومره میدان کې تسترګې نشي چې ګوای بلاس 15 منټه موږ لکه یو دوه مرګري و څه ټوکی غوندي سودانا و یو د شچک وږي بجاغو کړوي چې اوس کنر وي څوک دای پوسه وکسي کړ چای پوسه کتا شل لکه مې بودا دا کول چې یا الله وریز رو والا مې بیا وریز رو غلا بس به ټولو جمعه وغستل نو سره به نه کر په ځون کې نه پرشا مې دا څه سړی ته دی دغه یعنی دغه توبه مو دی لکه اوس دغه مشتخو یعنی موږ وړي کې ورکی ته چا نه دی ویل کنه چې بات لیدای شي کنه موږ وړي کا ورکا دسه بشر کا ورکا بدل کې خلکو په مخ کې جمعه ونه بوسي خدا پاک دا کلمې دی وجنه دا یو شای نه لور دغه موږ مخصوص کوای نشو لکه الله د مشت احساس توفیق نصیب بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ أَوْ آغَتِمْ دِيُو دَوَنُو قَبِلْ دا قَتَلْتُمْ نَفْسًا چه قتل کرال تو سے یو نفس یو سڑائے فَدَّارَأْتُمْ بیامو یو پو بلا ورچون شوری کرل فیہا پو دے معاملے کے واللہ مخرجن اللہ پاک ارسر گندون کدا ما دے اغشی کنتم تکتمون چاہتو سے پٹوال فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بیا اوی المجا چه اوی اوی دغا مردا بے بعضها پزنه حصے دی دغی غومنده کذالک یحیی اللہ الموتا دغا رنگ برشم دی کئی اللہ پاک مڑی ویوریکم آیاته او در شہیدو سے تخپل قدرتنا لعلکم تعقلون دے پورا چیتو سے پوئشوئی ثم قست قلوبکم بیا سخت شل زړونه د تو سے من بعد ذالک بعد د غلوی واقعین هم فهي کالحجارت نو دا زړونه دا سي دی لکه کونی او اشد قسوه یا پدانه هم سخت دی په سختولی کې وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ او یقینا زند کونیونا لما يتفجر خامخدا سیدی چه بیجی منه الانهار ده دوینا نهرونا ویلے وَإِنَّ منها او یقینا زند دغو کونیونا لما يشقق خامخدا سیدی چه سیرشی چود شی فیخرج منه الماء بیا اوزی دیغی نوبا وَإِنَّ منها او یقینا زند دو کونیونا دا سیدی لما یهبطو چه اغا خامخا ارپریوزی من خشیت اللہ دے دورا دے اللہ پاک وما الله بغافل او ند الله پاک بے خبر عما تعملون دے اغنا چه تو سے عملون کوئی افتطمعون آیاتو سے تامل روی ای مسلمانو این یؤمنو لکم چه دوی بو امنیتو سے خبر وقد کان فریق او یقینا شتای و ڈالا منهم دی دوینا یسمعون کلام اللہ چه اغا وروی کلام دے اللہ پاک یعنی تورات ثم یحرفونه ان بعد بدلئی تحریف پکے کئی من بعد ما بعد دینا عقلوه چه دوی پاغیمن دے پویشی وهم یعلمون او دوی پا دخپل غلطی پاییجی هم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا او کله چې ملاو شي دوی د اغو خلکو سره چې ایمان یې وروړه قالو دوی وی آمنا چې موږ ایمان وروړه وَإِذَا خَلَا او کله چې بیل شي بعضهم الى بعض زنه د دوی د زنو پلا
قالو بیا اغاویتی اتحدثونهم آیا بیانوی تو سی دویتا بما اغا خبره فتح الله علیکم چه اغا کلاو بیان کری دی اللہ پاک تو ستا لیحاجوکم به ایدی دی پرا چه دوی بیا مخالف دلیل پیش کی مقابلہ کی تو سے پدغی خبر سرا عند ربکم پونیز دے رب دے تو سے افلا تعقلون آیا نپیجوی تو سے اولا یعلمون اللہ پاک فرمائی چھے آیا نپیجی دوی ان اللہ یعلم چھے یقینا اللہ پاک پیجی ما پو اغو شیونو یسرون چا دوی پٹائی وما او پو اغو ہم پیجی یعلنون چا دوی جواتائی سبحانك اللهم وبحمدك